اوس بیا دور راغی دا نه ډر دی دا بې باکه دی بې باکه لیډر دی وایي دا نه ډر دی دی یریږي نه په ده چې هغه نه بوټ د چا ولګېدی داسې یریږي سر یې بیا کته کړی ما چې لیدل دا ډېر بېلوزه دی که بېلوزه دی څه شي خود بېلوزه دی دا صفتونه په اشتهارونه به لیکلي غټ غټ فټوان به غلطه صحیح خلکو د ټولو فټوان به اوس راشي لږ انتظار کوه دا ټول موږ لیدل دي د پاکستان کې څومره ډلې چې د دې حکومتونو اقتدارونه هم د ډېرو موږ لیدلي دي څه خیر موږ چانه نه دی نه دی خیر د خیر والا کتاب ورسره نشته د څه ځای نه د خیر بیا مومي دا یو آیت د قرآن چې په دې باندې دا پاکستان کې عمل وکړی شي دا ملک خوشحاله وي چې رشوت د منځه وباسي سمه خبره څه خو موږ تاسو ته لوی ګناه دی که د ګاډي ډریور دی شناختي ځنو سره نه وي د ګاډي کاپي کاغذ و رجسټري ورسره نه وي د ډریورۍ لیسن ورسره نه وي بل څه شی پته نشته دا هېڅ شی نشته ونیسي نو خامخا پیسې به ورکوي سړي عادت کړه زه تلم شانګړه باندې اخوا سوات ته پروګرام ځنې د سرکاري خلکو کې ډېر ښه وم یا ځنې بې انتها بدي ګناه نشته واړه واړه بېدینۍ کې لوی شوي دي بیا لوی افسر شوی دی سر شوی دی په لارې جدي خلک وایي سر راغی اته څه ګناه دی هغه څه پېژني زما موټر وې درو مجي خدمت وی خدمت دا دی چې ډریورۍ لیسن وښیه جمعه را وخت میجي دا دی دا دی وی کوټ دا وی د ګاډي کاغذونه جو هغه بل شناختي ونه شی دی هغه مې ورته وښو مې ګاډی دا زما په نوم دی دا زما زه یې مالک یم دوش شناختی کارڈ میں اصل کے نمبر خود لیسن منیوم دے خود تکلیف جوڑا جو ہے ہاں ادا شناختی کارڈ ویدہ کرونا کارڈ جو مجھے ادا دے کرونا میں ورطا ہو ټول مې خپل تاسو به دا دروغ وایي ځکه موجان خلک وایي دا موجان دروغ وایي دا سره یې سړو مه یېرېږئ دا څه شی ورته وایي دا کرونا کارډ دی ټیک شو دا مې د ګاډي کاپي ده دوه شله دا واخله وی شناختي کارډ نو مې شناختي کارډ دا دی د خدای ته اوس وباسي دا مې شناختي کارډ وی د ګاډي د شیشه د ډریورۍ لیسن ما اعداد څلور مذهب دي څلور ما ته تا خو شیشه پرې نه خو مې تاسو شیشه پرې خو موږ د یخ کې ولاړ یو مې تاسو له تنخواه موږ نه راکوو چې ته ولاړې بیا ورسره ما ګپ شروع کړه که نه یاره خو ختمه شوه که نه دا څلور مذهب دي دا څلور واړه ګرځو نو ما ته تا خو سپرې نخله موږ وي څه شی به راکړي خامخا کوټې دی غاړه کې اسلام موږ مولیان یو موږ خدای تکړه نو سړی مړ شي چې موږ څه شی ته نه وخورو ته د موږ نه غواړې خدای پوهه کړې کمې غاړې یې چېرته بیا به جي خفه نه شم خو ولې به خفه کېږو نیمه ګنټه زما ضایع کړه پوه شوې نو رشوت ځای ما پرېښو نه ما ته ځای جي ټیک شو دا موږ عادت کړي دي خپل عادت کړي الله زموږ په حال رحم وکړي وتدلو بها الى الحکام مزړنده مالونه حاکمانو کې ډېتا لتاکلوا چې وخورئ فریقا یو حصہ من اموال الناس مالونو د خلکو نه
بالاسم په ګناه سره حق د نشته خوري رشوت ورکای جرګه مارانو له به بډې ورکول لانکي وي بډې واغشتې په بډه به کولې چرته بس چل وانتم تعلمون تاسو زما رب فرمائی خپوئی گئی چې دا منگ زیادے وکو تم خپوئی گئی چې مجرم زمانت لطلئی تم خپوئی گئی چې زمکه پردی دا تا پہ قبضه کړی دا رشوت بنی پټواری په ذریعہ خپل ځان پسې کوي مسلمانی چراله نو بیا به موږ چې وګورو شپېته کناله زما ځمکه ده ټیک شوه اوخو دا خو 75 کنال ما پسې لیک ده نه داسې دي دا زما د ګاونډي ځمکه 15 کنال ما پسې لیک ده داسې دي زه به ګاونډي ته یم وروره پروا مه کو دا 15 کناله ستا ځمکه ما پسې ده دا ستا ده او ژوند کې به زه خپل اولاد ته وویم کنی هغه ته به یم راشه 15 زما نوم نه کوزه که خپل نوم ته وخېژوه مسلماني چې راله دې ته ویل کېږي ښه